الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه ستاسو ورور رحیم خان. ګرانو مینوالو، زه تاسو ته نن یو نوی پروګرام کې حاضر یم. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د سواد د خلکو د زمیندارو معیشت او ټول کاروبار چې دی هغه د شلتالو دی. شلتالو د پاکستان مختلفو صوبو ته د سواد نزي او دا یو بهترین علاقه، یو خسته علاقه چې بدلته کې د دې خایس چې دی هغه فدی فروټ پلو باندې دی. زمیندار سکالی ولی پریشان دی، زمیندار ته سم مسلې تر مخ شوې دي چې د شلتالو تیار فصلونه او تیار باغات چې دی هغه په ونو کې دغه میوه پاتې شو. ولې دا نوبت راغی چې دا خسته مالونه په ونو کې پاتې شول، راوغورځېدل. زمیندار ډېر په یو لوی تاوان کې پاتې شو. په دغه حق باندې د زمیندار نه هم لږې پوښتنې کوو چې دا ستونزې ولې دوی ته مخې ته راغلې چې په دې باندې یو لوی اخراجات شوي دي او زمیندار چې دی د کالو سر محنت چې دی هغه سکالی چې دی هغه یو پریشانۍ طرف ته مخه ده. حکومت وقت له څه پکار دي، حکومت وقت نه زمیندار څه غوښتنه کوي او په دې کې مزدور څومره بیکاره شو. په دغه هکله د نننۍ رپورټ موږ تاسو ته د شلتالو د زمیندار سره به هم خبرې کوو. د شلتالو هغه باغات چې کم مزدوران دلته کې په کار و هغه څومره بېروزګاره شو، دغه هم تاسو ته ښایي. تاسو زموږ سره اوسئ، دا پروګرام مزید مخکې ګورو. سکالی د شلتالانو څه پوزیشن دی؟ په دغه عقله تاسو څه وایئ په حیثیت د یو زمیندار؟ شلتالان خو دا تاسو ګورئ په دې باغ کې موږ ولاړ یو. د شلتالو چې د دې ټایم اوس وخت دی دا ځکه چې موږ کول شروع کړو، منډای ته شروع کړو، دا کریټه پیسې هم نه کولې. موږ د خپل ټلیفون کړل ماته حاجی چېرې نور شو بس کوي مشو کوي او کو شو کوي نو پیسې وسره لګي چې دا کم تاوان کیږي چې دا تاسو رجیبه کور کوي حاجی. نو موږ ته بیا قلار شو بس دغه ولاړ لته د ښکاری یره دا خو وړوکی غونډه باغ دی او 120 ونې دي، تقریبا 2 لک په سالانه اخراجات راځي. او چې غټ غټ باغونه دي خو د لکونو خبرې دي لکه دا اخراجات نه پوره کوي. چې موږ ته هغه وړ دي نه هغه د اخراجات هم نه پوره کوي، هیڅ هم نه کوي. د جیب نه مکې دي ریټ موږ له تش راکې په 45 روپۍ حاجی او زموږ په خرچه راځي 20 روپۍ نوره دلته په باغ کې بیا به 20 کرای راځي. صحیح کریټ موږ ته په 100 میلاویږي او خرچه په 30. حکومت لدا په کار چې د انت ورکی سبسډي ورکی یا ایکسپورټ ولا دغه کی بهر ملک ته سپلای کی یا څه پکټرانی دلته ولګي. دلته کې په دې مټه کې یو پلانټ ولګي د جوس کنه په درشخېله کې وته ولګي، د په صخره کې وته ولګي. نو دا شلتالان په بیا کم دي، بیا وته پوره کیږي نه. دې وخت کې چې شلتالانو باغونه زمونږ د با ماخره کې ډیر زیات دي، د خلکو ډیر زیات باغونه دي. سو خلکو زمکه خپل دي، خلکو اغستې دي او سکل مال ډیر په تاوان روان دي. منډیانو والا موږ ته وایي تاسو مالونه مره لګي، مالونه نه خرڅېږي. دلته باغونه ډک ولړلي او اسې ځمکې وخوړو خراب شو ورېږدو څه پیسې ونه کړې. لکه تر زمونږ د سواد خو دغه فصل دی چې هغه شلتالو دی، د دې نه مخکې سټرابر وه هغې هم پیسې ونه کړې، د دې پسې ورپسې د شلتالو پارم وه هغې هم پیسې ونه کړې، اوس بس شلتالو دانې دي چې هغې هم پیسې ونه کړې. نو لکه دا عوام ډېر زیات پریشانه دی او موږ ته ډېر غټ تکلیفات او غټ معاملې جوړې شوې. لکه دلته د هر سړي سره 50 کسان 20 کسان 30 کسان دا په کار وو، هغه یې ټول چوټي کړو او تاوان باندې خلک روان دي. لکه د جیبه پکې پیسې ږدي، دې ته موږ ډېر شی سپریګان کړلي، ډېر شی سریب مو ته ښودي دي او ځان یې په ډېر کړولی. خو په دې زموږ مالونو موږ له تاوانونه شروع کړو. تر اوسه پورې موږ د 10 کالو نه دا باغواني کوو، تاوان یې نه کوو. خو دا پیله سال په موږ باندې راغی چې زموږ مالونه نه خرڅېږي. صحیح ده. د مټې نه به جی نور کله هم وتو 300 ټرکه 250 ټرکه مال به وتو. دا به پېښور ته تلو، مختلف مارکېټونو ته به تلو، سیالکوټ ته به تو، اسلام آباد ته به تو، کوټې ته به تو، ملتان ته به تو. هغه جی ودرېدو اوس په یا 50 ټرکه ځي یا به 100 ټرکه او هغه 200 ټرکه ودرېدو. په دې کې د تمامې دنیا د ټول سواد مزدوري د جی هغه لاړه سین ویوړه لکه څه پیدا چا ونه. نو اوس جی حکومت وخت له پکار دي چې دې ته څه پکټرانې ولګوي. ځکه زمونږ د سواد دغه یو فصل موږ دې ته نه شو چې په خپل کلي کې ملک کې
نو دې ته پکټانی ولګي دینه په جوس جوړ شي یا بهر ته ایکسپورټ کی یا څه طریقه کارو سره جوړ کی نو دلته هم دا خلک خشي دا پیسې دا خلک بل طرف ته نه وړي خو راځي دلته لګي چې نه پیسې خغسته چې نه سیمټ غسته چې نه زمکه غستي هیڅ چا غاړه غسته چا سا غسته دې ټوله پیدا حکومت توزین او غوله پکار دي چې منګل ردی خامخا سنه سغمو کې او سنه سازاله را کې یا سترګه کار څنګه چې کینو بار ته دي د سیدار د شلتالو د فارم غن پکار ده چې د له سپیټری ولګي د ته د سفر تلار چې افغانستان ته انډیا ته نو ان شاء الله چې بیا به زمونږ د ریټ تولینا کمی خرچې چې زمونږ شي دي نو زمونږ مالونه هغه خپل خرچې نه کوي او تقریبا دونه د چې یاره اوس چې کم پیسې کوي دي یا مزدور زمونږ د جیبه تاوانې دي سلطانانو دا باغونه چې دي دا موږ منډیانو ته به لیږل هغه الټا تاوان شو موږ سره 14 مزدوران به لګیا وو هغو تقریبا د هغو روزي لاړه تباه و برباد شوه او تقریبا منډیان وال چې موږ ته دي منډیان والای موږ ته مالونه نه لېږئ او تقریبا چې دي د 2000-3000 کاټن مال چې موږ دی واپس یې پرېښودو هغه منډیان والای چې موږ ته مه رالېږئ چې هر یو باغوان چې د هغو ټول باغونه چې یا چاپېره چې تاسو ته سخت ښکاري هغو ټول دغه شانتې خپل باغونه پرېښودي په هر یو باغ کې خپل خپل تقریبا چا 2000 پرېښودي چا 3000 کاټن پرېښودي چا 4000 هغه دغه باغوان خو د هغو خو ډېر زیات مالونه پرېښودي دا تقریبا 6 لک روپۍ د کولې سالانه هغه لاړې بلکل ختم شو زموږ د دغې تېریزه خو لکه د کال دغه آمدنو صحیح ده هغه لاړو ختم شو بس سپورټ دغه جوړ کړي انتظام جوړ کړي چې هغې ته څه بهر ته څه وځي یا په دې ملک کې څه دغه جوړ کړي فیکټري جوړه کړي د هغې جوس مو یو څه بل څه دا به کې وځي نه خامخا زمیندار ته به لږ پیدا وځي جی کتونکو تاسو د زمیندارانو خبرې هم واورېدې حکومت وخت نه هم دغه مطالبه کوي چې زمونږ دا مالونه چې زمونږ د کالو سر او په دې باندې چې زمونږ سره څومره مزدور په کار شوی و دلته کې روزګار خلکو ته میلاو شوی یو طرف ته په ملک کې هغه روزګار نشته دلته کې د زمیندار سره چې کم نن سبا په دې سیزن باندې مزدور په کار وي مزدوران تقریبا مونده کېږي نه او دلته کې زمیندار ته د هغې سیله میلاویږي نه هغوی خپل فریاد دغه کوي د حکومت وخت نه غوښتنه هم کوي چې دلته کې د فیکټرانې ولګي زمونږ مالونه چې دي زمونږ شلتالو چې دی دا د بهر ته ایکسپورټ شي د دې هغه سیله چې ده هغه به موږ ته میلاویږي زمونږ مالونه چې دي دلته نن سبا چې دی منډو علم سوال جواب کوي چې دغه مالونه مه رالیږئ ځکه چې دلته کې په ډېر کم قیمتونو باندې کېږي الټا هم چې هغه کم مالونه لاړ شي د زمیندار نه د هغوی د پیسو ډیمانډ کوي چې نور پیسې پسې راولېږئ یو طرف ته زمیندار ته یو طرف ته چې چا نه باغونه اخیستی شوي نو څه کالې چې دا کم نوبت راغلی دی نو هغه ټوله پریشاني ده ځکه چې د کاټن پیسې چې دي هغه شلتالو هم نشي پوره کولی زمیندار ډېر یو لوی پریشانۍ کې دی او حکومت وخت نه غوښتنه کوي چې دلته د دې ځای چې کم اخراجات په زمیندارانو د سپیري او د کاټن راغلي دي کم سے کم چې د زمیندار سره دغه حکومت وخت چې دی هغه تعاون وکړي او د دې د مالونو د پاره دي څه انتظامات وکړي د بل پروګرامه پورې ما خپل کور بار رحیم خان له اجازت راکړئ د الله په امان